بل د نننۍ ورځې راشه نننۍ ورځې دغه وګوره نن میل شمس څه دی منفي 3.556 او بی ګوره دې کې به دا یاد ساتئ چې ډي ولیکو که نه نو د دې نه وروستو به د ډي نه مراد به ډیکلینیشن او سن میل الشمس وي د دې نه مراد به څه میل الشمس چې بی ولیکو د دې نه مراد عرض البلد وي عرض البلد بس یاد بی نه ده راشه د نننۍ ورځې سایه اصلي معلومو اوس نور دغه ته ضرورت نشته 10 تیټا برابر څنګه خطا شو دې خوا را شو ګوره نن مړه دا شی راکړه بس سایه اصلي معلومه ده سایه اصلي قاعده زموږ دا ده چې سایه اصلي برابر ده د 10 بی منفي ډي بس دا قاعده شو سایه اصلي برابر ده جا 10 بی منفي ډي بی منفي ډي خو هغه زاویه راځي که نه چې 10 یې روباسي جو معلومه بشي ښکته به دې هغه سایه اصلي راوځي ٹھیک ده نو راشه 10 بی څه شی دی 34.1 بیا پسې منفي او منفي 3.556 دی که نه لکه دا داسې ورسره لیکي که دلته ځان نه بل یو کچ بریکټ ورکوې منفي 3.556 دا یو چوټا بریکټ بند بیا دا بل بند شو که نه بس وشو ٹھیک شوله اوس ګوره راشه د 34.1 نه منفي 3.556 منفي کا پوه دا یو قانون دی جمع چې د جمع سره راشي یا جمع چې په جمع کې ضرب ورکړي نو جواب یې څه راځي جمع راځي ٹھیک ده جمع له چې په منفي کې ضرب ورکړي نو جواب یې څه راځي منفي راځي پوهېږي او منفي له چې په منفي کې ضرب ورکړي نو جواب یې څه راځي جمع راځي جواب یې څه راځي جمع راځي نو دلته دې دوو منفي دې حل وکړه منفي د منفي سره څه شوه جمع شوه نو دا دې شي شو 34.161 جمع 3.556 وشوله او اګوره دشي عقلا نشي ثابتېږي ګوره موږ په 34 شو که نه خط استوا به صفر ده که نه او نور چې په منفي 4 په منفي 3.556 دی نو معنا دا چې د خط استوا نه جنوب طرف ته په منفي 3 دی که نه په دې ځای دی که نه نو چې د دې سره دا جمع کېږو ټوټل فاصلې پته به ولګي دا یو قوس پته به ولګي پوهېږي ګوره چې په دې ځای و خو د دې ټوټل نه موږ دا منفي کوو نو پته یې راته لګېږي چې دا څومره دی خو دا یار خو دې خوا دی نو چې دې خوا دی نه خپلې ټولې فاصلې سره به اوس دا جمع کې پوهېږي شوله دقه ها دا سایه اصلي جن معلوموله نو ته اوس 34.1 چې ایک دا جمع کړه دې سره تو 10 37.71 وزه دې 10 روباسا نه 10
37.717 دې نه راغی 0.77 بل دا کوم پوره دی پوهېږې که یو انچ حیوالي پوره ده معنا ده که یو میټر لخته نن تا بره په دې ځمکه باندې د ځمکه دې خښه کړې ده نو چې کله د هغې سوری د دغې دا یو میټر د 100 سینټي میټرو برابر دی که نه نو چې د 77 سینټي میټرو برابر شي جو دا به ځای اصلي وي نه پوهېږي پرون مې ته ویلو مې د اشارې نه چې دی خوا یوه انسۍ د دې معنا ده چې په لسو کې دوره چې دوی نو په 100 کې دوره نو اشاریه 7 دی که نه نو معنا چې په 100 کې 77 په 100 کې 77 نو که یو میټر لخته دې ودرولې نو د هغې سایه اصلي به څومره راځي 77 سینټي میټر یا وایه د دې سایه اصلي به اشاریه 77 میټر راځي اشاریه 77 میټر به راځي پوه شوې مې اگه په 100 کې ولا ضرب ورکړي په سینټي میټرو کې وشي لکه بیا به 77 شي په دې قصه پوه شوې بس دا ورانګه دو اوس به د مازدیګر زاویه سبا معلومو د مازدیګر زاویه هغه داسې ګوره دا خو زموږ سایه اصلي شو که نه ټیک ده مازدیګر هغه وخت مونږ څنګه تعریف کوو د هغې چې مازدیګر چې کله د هر شی سوری په سایه اصلي باندې دوچن شي یعنې په هغې باندې سایه اصلي سره چې کوم شی دې ښخ کړی دی د هغې مثلین د سایه اصلي سره جمع کړي نو چې سوری د څیزونو دوره شي نو بیا به د مازدیګر ټیم داخل شي پوه شوې نو چې دلته سوری چې د دې ځای پورې دی خو دا خو سایه اصلي ده که نه نو چې دا سوری دا میټر چې تا دغه کړی دی یو مثل بل مثل چې دې ځای له سوری راشي د دې شي یعنې ګویا کې داسې مثلث جوړ شي نور دې ځای له راشي داسې مثلث جوړ شي پوهېږي به که نه پوه شوې به په دې مثلث کې اوس وګورو اوس د مازدیګر اوس دا کوم ټایم زاویه معلومو د مازدیګر چې سایه اصلي معلومه شو بیخي اسانه بالکل ګوړه هغه داسې دا زاویه خو ماته معلومه ده چې څومره ده دا ضلع معلومه ده چې دا څه شی دی 1 میټر خو او دا څیز راته معلوم شو دا ځکه سایه اصلي دا سایه اصلي ده که نه او داسې جمع دو پوه شوې پې که چېرته د شوافیو موالکو یا حنابلو مسلک والی جو وایي جمع 1 که په یو مثل مازدیګر کې اگر به 2 باندې کې جو څه شو د دې ځای اصلي زره 2 جمع کړه پوهېږي پې که نه ښه خو دلته دا زاویه چې ده دا شی نامعلوم شو خدای خبر چې دا چېرته لاړه لکه دا خو موږ مخکې معلومه کړو چې بي منفي ډي ده که نه اوس دا څه شوه نامعلومه نو په دې مثلث کې موږ ته یو دا شی معلوم دی یو دا زاویه معلومه ده یو راته دا ضلع معلومه ده
چې دا سایه اصلي جمع 2 ده سایه اصلي جمع 2 ده خو دا راته څه شوه دا نامعلومه شوه لکه غټه شوه که نه مخکې ګورئ دوره زاویه موږ د معلومه وه تاوې اوس ته معلومه یاره اوس خو مې په ذهن کې را راځي اوس خو راته نه ده معلومه خو ما په ډي کتلې وه چې معلومه ده راته مثلا په قاعده مې معلومه کړې وه خو چې غټه شوه نو اوس راته معلومه دا اوس نامعلومه شو چې دا تا معلومه کړه دې ته به وایو زاویه عصر زاویه وقت عصر خو کار آسان په دې دی چې په مثلث کې 3 شیزونه معلوم پکاري او 3 وړه را سره شته سایه اصلي را سره شته سایه اصلي څه شی دی اشاریه ست جوړو اډو انسان لګوا ما قاعده لګوا بس دا قاعده ده کار کله روباسه دار ورسه غیر روباسه د دې قاعده څه ده 10 بی من بی بس دا سایه اصلي ده کنه ٹھیک شو نو غزانه دې بیا روباسه خدا کا قاعده ده بس دا قشه ده جمع 2 پوښې به ګوي کې دا ټوټل ذله چې دا در دې برابر شو در څه برابر شو دې برابر شو سرون په خلاص په ساين تیټا باندې دا ګورو په ساين تیټا باندې چې نو وګته ساين تیټا دا زاویه معلومه کنه هغه برابر وي د متقابله بټا وتر نو متقابله خو معلومه ده چې 10 بی من پی ڈی جمع 2 ده وتر خو معلوم نه دی کنه نکی کاز برابر ده د متصله بټا پدیم نکی ګټیک د متصله خو معلوم ده خو وتر هم معلوم نه دی کنه نو نامعلوم مون په نامعلوم سم معلوم کو ٹھیک ده په 10 ٹینجن تیٹا برابر ده متقابله بټا متصله متقابله معلومه ده متصله معلومه ده پدې کی پس باندې کیږي په ٹینجن تیٹا 10 تیٹا برابر ده رچا متقابله بټا متصله وشو راشه 10 تیٹا برابر دا متقابل ایسا شے دے 10 بریکٹ شورو بی من پی ڈی بریکٹ من دشی شو کنا یا اگر آتا دیش لکی 2 جمع 10 بی من پی ڈی یو شے دے ہاں یہ 2 جمع 3 یا 3 جمع 2 سو فرق بگشتے نشتی متقابل ادا قشوا 2 جمع 10 بی من بی ڈی پوچھو متصلہ سے شیرہ 1 خیال دینے نے پوچھو بھی دا 1 چی مون ختم کنو سے پرق بپرے باسی نا دا تینا بالکل وائلو زمتے نا پوچھو 10 تیٹا برابر شو 2 جمع 10 بی من بی دی وس اصل شیخ خودلتا من زاویه معلومو کنا زاویه گورو کنا نو دا 10 بتینا لری کو زاویه با یوازی پاتی کو نو دا 10 چی دا دگه زینا دیخو راوڑی نو سوشی 10 انورس بیا بریکٹ زګه دا ټول به 10 انورسی کنه نو ټوټل چې راوړې بریکټ کې راوړه 2 جمع 10 بی من وی ڈی یو بریکټ بن بیا دا غټ بن دې دې څه پوښښ مکمل دا زمون سره نو چې دا دې معلومه کړه زاویه یا عصر به درته معلومه شي دا زمون سره سره زاویه عصر نو گویا کې دا د زاویه عصر د پاره قاعده شو دا د زاویه عصر د پاره څه شو قاعده شو دې خبره پوه نشو د عصر حنفي د پاره اوس د عصر شافعي کې روباسي یا صاحبانو په قول روباسي نه نور څه تصرف مګو دو بځای کا دغه یو مثال دی کنه
غاغال نو بیا دې راشي چې 10 انورس بریکټ شروع 1 جمع 10 بریکټ بی من پی ڈی یو بن بیا بل بس پوه شو بری قصه بس په دې طریقه باندې اوس د مازیګر زاویه زموږ سره معلومه اوس د نننۍ ورځې ګوره دا خو قاعده معلومه شوه که نه د یو شي دا د قاعده معلومه شو دا د ځان سره کېده اوس چې د کمې ورځې روباسې ځان نه یې روباسه پوه شوې بې مونږ وایو چې ګوهر دوران کتو دا صرف موران دوران د زاویې د عصر زاویې طریقه مې معلومه کړه قاعده معلومه شوه اوس هغه چې کله هم ځان له زاویې عصر روباسې چې روباسه دقه قاعده راوړه او په هغې قاعده کې چې دننه څه څه دي دا لګوه او کیلکولیټر ورته نسه او چې په آخره کې څه جواب راځي دا به زاویې عصر وي دا به څه وي زاویې عصر وي د نننۍ ورځې اوس مونږ زاویې عصر معلومو د نن څویم تاریخ دی 11 مارچ زاویې عصر حنفی دا څه شی 10 انورس بیا 2 جمع 10 بی منفی ڈی دقه شو کنه اوس لګوا 10 انورس 2 جمع 10 بی سے شیرے ارز البلد 34.16 دیشرے منفی او هغه منفی بیا څه شی منفی څه شی 3 اشاریه هغه منفی د منفی سره جمع شو کنه پوه شو اثر خو نه پرې باسي کنه پوهې به کنه 3 اشاریه 5 دیشرے یو بریکټ بن بیا بل دا په کیلکولیټر کې ټوټل ولیکا کیلکولیټر د دې ټولو حسابونو کتابونو حافظ دی ها یو خبر ته ډایرکټ جواب درکې چې را دینه دا جواب راځي 70 اشاریه ګوره ده 10 انورس چې لیږي نو شیفټ 10 یو بریکټ بن اشورو بیا 2 جمع 10 بیا بریکٹ شورو 34.16 جمع 3.55 یو بریکٹ بن بیا بل بن 70.172 70.1 زاویه عصر ورا د ماسخوتن د باره مونږ ویلو چې 108 ده د فجر صادق د باره 108 ده د طلوع او د غروب د باره 90.833 ده او د نننی مازیګر د باره 70.172 ده ها دا دي په دې 10 بټن خو چې ګوته کې ساده 10 راشي کنه چې 10 انورس په لیکي اول به شیفټ وي بیا به 10 وي نو 10 انورس په لیکل شي اول شیفټ او بیا څه شي 10 نو بس دا به 10 انورس په خپل باندې شي او دغه شیفټ 10 بریکټ به کې مشته دی ګوره یو بریکټ شروع 2 جمع بیا 10 پکې مشتي بیا بس دا بیا یو بریکټ بن کې بیا بل بن کې په اخره کې به مساوي بری بٹن باندې ګوته کېږي صحیح پوهیږي به کنه جمعه دا قوت راشي نو نننې زموږ سره زاویه عصر سره لا 70.172 نو چې کله موږ وخت عصر معلومو چې څه معلومو وخت عصر
نو په هغې کې به دا زاویه به یاد ساتل ضروري وي چې دا به هلته ولګو د سبا ورځې به جدا وي د بلې ورځې به جدا وي د بلې به جدا وي بیا هرې ورځې به جدا جدا معلومې بیا چې د هغې هغه وخت روباسي نو په هغې کې به دا څه کې لګې په دې کې څه پوه شوې په حکم 12 دي که نه داسې کوو که نه څه ټایم پورې وایو سبق یو 15 منټه 10 منټه صبر کوئ وخت به لږ وقفه وکړئ چې ډایرکټ اوقات راوباسو زاویې ټوټلې ختمې شوې ها ټیک شو نه چې ډایرکټ په اوقاتو باندې شو